د ناقص واوی د ثلاثي مجرد پنځم باب دی فعولا یفعلو. لومبی ته دې صرف صغیر ذکر کړی دی. رخو یرخو رخوة فهو رخی ورخي يرخى رخوة فذاك مرخو. لم يرخو لم يرخى لا يرخو لا يرخى لن يرخو لن يرخى. الأمر منه أرخو لترخى ليرخو ليرخى. والنهي عنه لا ترخو لا ترخى لا يرخو لا يرخى. والظرف منه مرخا مرخيان مراخ مريخ. والآلة الصغرى منه مرخا مرخيان مراخ مريخ. والآلة الوسطى منه مرخات مرخاتان مراخ مريخية. والآلة الكبرى منه مرخاء مرخاءان مراخي مريخي. وأفعل التبذيل المذكر منه أرخى أرخيان أرخون أراخ أريخ. والمؤنث منه رخيا رخييان رخييات رخا رخيا. وفعل التعجب منه ما أرخاه وأرخي به ورخوا. نو په دې باب کې هم قوانین جاری شوي دي، هغې طرف ته مونږ د هغې نشاندهي کوو. نو رخوا فعل ماضي معلوم دا په خپل اصل باندې دی، د فعولا په وزن باندې دی. یرخو دا په اصل کې دی یرخو. نو دې کې د یدعو تدعو والا قانون جاری شوی دی، وو مضموم دی د لام کلمې په مقابله کې، او تر دې نه مخکې حرف هم مضموم دی. نو د وو نه مونږه ضمه لرې کړه، نو یرخو دا ته جوړ شو. رخوتن مصدر په خپل اصل باندې دی. فهو رخی، رخی د صفت مشبه صیغه ده، په اصل کې دی رخیون. نو دې کې د سیدون والا قانون جاری شوی دی، وو او یا یو ځای جمع شوي دي، لومبی پکې ساکن دی. نو وو مونږه یا کړه او بیا مو یا په یا کې ادغام کړه، نو رخیون دا ته جوړ شو. ورخیا، رخیا په اصل کې دا رخوا، د دعیه والا قانون دا پکې جاری شوی دی، د هغې د وجې نه مونږه وو په یا سره بدل کړه، نو رخیه ته جوړ شو. یرخا په اصل کې دی یرخو. نو دې کې لومبی د یدعا تدعا قانون جاری شوی دی، د هغې د وجې نه وو مونږ په یا سره بدل کړه، بیا مو یا د قالبا قانون د وجې نه په الف سره بدل کړه، نو ته دې نه یرخا دا ته جوړ شو. رخوة فذاک مرخون، مرخون په اصل کې دی مرخون. نو دې کې د ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی، دوه د یو جنس حروف یو ځای جمع شول، لومبی پکې ساکن دی، لہذا مونږ په دې کې ادغام وکړو، نو مرخون ته جوړ شو. لم یرخو لم یرخا، دا یرخو په اصل کې دی یرخو، او یرخا په اصل کې دی یرخا، په آخر کې الف دی. نو د لم د وجې نه د معلوم په صیغه کې وو حذف شوی دی، او د مجهول په صیغه کې الف، نو لم یرخو لم یرخا ته جوړ شو. لا یرخو لا یرخا، نو دا هغه مضارع معلوم او مجهول دی، خو لاینه پې داخله شوې ده. لن یرخو لن یرخا، یرخو ولا لن نصب ورکړی دی، او یرخا په آخر کې چونکې الف دی، نو په الف باندې فتحه ناراضي، نو هغه په خپل اصل باندې دی، دلته فتحه تقدیری ده. الامر منه ارخو لترخى ليرخو ليرخى. والنهي عنه لا ترخو لا ترخى لا يرخو لا يرخى لا يرخى. نو کم د معلوم صیغې دي په دې کې وو حذف شوی دی، او کم د مجهول صیغې دي نو په دې کې الف حذف شوی دی، نور په دې کې څه مشکل نشته دی. او د ظرف نه والا تر د اخیره پورې دا ټول د ناقص واوي د ثلاثي مجرد دا کمی صیغې دي، د ظرف او د اسم علی او د اسم تبذیل او د فعل تعجب. نو دا د مدعن مدعیان کم په هغې کې مونږ کوم قوانین جاری کړي وو، بیا په مجثن مجثیان مجاثن مجیسن هغه کم قوانین مونږ جاری کړي وو، نو هغه دلته هم ټول جاری شوي دي، او ګردان هم د دې یو شانتې دی. د فعل ماضي معلوم ګردان دی رخوا رخوا رخو رخوت رخوتا رخون رخوت رخوتما رخوتم رخوت رخوتما رخوتن رخوتو رخونا. نو دا پورا باب دا په خپل اصل باندې دی، سوا د جمع مذکر غایب د صیغې نه.
رخو په اصل کې دی رخو د شروفو بشانته شروفا شروفا شروفو رخو نو دلته وو مضموم دی ته دینه مخکې حرف هم مضموم دی نو د يدعو تدعو قانون د وجنه د وونه مونږه زمه لري کړه بیا د دوه واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله یو واو هم د حذف کو نو مونږ سره جوړ شو رخو او که مونږ غور وکړو نو ته دی وی صيغه نه علاوه دا نور کم گردان دی نو دا د شروفه د گردان په شان دی شروفه شروفا شروفو شروفت شروفتا شروفنا شروفتا شروفتما تر د اخره پورې د ماضی مجهول گردان دی رخیه رخیا رخو رخیت رخیتا رخینا رخیت رخیتما رخیتم رخیت رخیتما رخیتن رخیت رخینا د دعیه بشانتی جوثیه محیه بشانتی او پاګه چې کم قوانین جاری شوی دي هغه دلته هم جاری شوی دي په دې لومبۍ دوه صيغو کې یعنی رخیا بیا په سلورم او پنځمې صيغې کې رخیت رخیتا دې ټولو کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی دلته د یا په ځای باندې وو نو وو واقع شوی دی د لام کلمې په مقابله کې او تدین مخکې حرف مکسور دی نو دغه وو په یا سره بدل شوی دی او روخو دا په اصل کې دی روخي وو روخو په اصل کې دی روخي وو نو پدې کې د يدعو تدعو والا قانون کم دویمه حصہ ده مونږ ویلو که د صيغې شکل د عیو میو عوی هوی په شانته جوړېدو نو بیا به پکې مونږه حذف د حرکت نه کوو بلکې مونږ به پکې بیا نقل حرکت کوو نو روخیو کې د عیو صورت جوړ شوی دی نو د وو د زما د مونږه خاله ورکړه او د خانه مو کسره لري کړه نو بیا د دوه واوونو په منځ کې التقاء د ساکنین ورغله نو یو وو متي حذف کو نو مونږ سره جوړ شو روخو او د جمع مؤنث غائب د صيغې نه والا تر د اخره پورې روخینا روخیت روخیتما په دې کې د میعاد والا قانون جاری شوی دی په اصل کې د وو په ځای باندې د یا په ځای باندې وو روخیونا روخیوتا روخیتما نو وو ساکن دی تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو وو په یا سره بدل شوی دی بیا د مضارع معلوم گردان دی يرخو يرخواني يرخونا ترخو ترخواني يرخونا ترخو ترخواني ترخونا ترخينا ترخواني ترخونا ارخو نرخو دو يدعو يدعواني دا هغه بشانته گردان دي کوم قوانین چې په يدعو کې جاری شوی او هغه دلته هم جاری شوی دي د کوم پنځو صيغو په اخر کې واو دی یعنی يرخو ترخو ترخو ارخو نرخو نو دا په اصل کې وو يرخو ترخو ترخو ارخو نرخو یعنی په وو باندې زمه ده نو د يدعو تدعو قانون د وجنه دغه وو نه زمه لري شوی ده نو يرخو ترخو ترخو ارخو او نرخو دا ته جوړ شوی دی کمی د تسنیه صيغې د سلور يرخواني ترخواني 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 او د جمع مؤنث غائب صيغه او د جمع مؤنث حاضر صيغه يرخونا ترخونا نو دا شپږ صيغې په خپل اصل باندې دي په دې کې قوانین نه دي جاری شوي د جمع مذکر غائب صيغه او د جمع مذکر حاضر صيغه يرخونا او ترخونا نو دا په اصل کې دي يرخونا او ترخونا نو په دې کې لومبه د يدعو تدعو قانون جاری شوی دی دا غي د وجه نه مونږه د وونه زما لري کړه نو بیا د دوه واونو په منځ کې التقاء د ساکنین ورغله نو یو وو متحذف کو نو يرخونا او ترخونا جوړ شو صرف موږ سره یو صيغه پاتې شو واحد مؤنث حاضر صيغه ترخینا نو دا په اصل کې دی ترخوینا نو دلته تدی په اخر کې دعوی صورت جوړ شوی دی نو مونږ ویلو چې کله د عوی یا د هوی صورت جوړیږي نو مونږ به بیا تدغه وو او د یا نه حرکت نه حذف کوو بلکې دا به مونږه نقل کوو نو د وو د کسره د مونږه خاله ورکړه او د خانه مو زما لري کړه نو چې خاله کله مونږه د وو د کسره ورکړه نو وس وو ساکن دی او تدین مخ کې په خا باندې کسره رااله لہذا د میعاد قانون د وجنه د وو مونږه په یا سره بدل کو بیا د دوه یاګانو په منځ کې التقاء د ساکنین وراله یو یا امتحاز کړه نو موږ سره ترخینه داته جوړ شو
اوس د مضارع مجهول گردان دی یورخا یورخیان یورخونا ترخا ترخیان یورخینا ترخا ترخیان ترخونا ترخینا ترخیان ترخینا ارخا نورخا. نو دا د یدعیان کم گردانو باقي کې چې کم قوانین جاری شوي دي هغه قوانین دلته هم جاری شوي دي. خلاصه دا ده چې کوم پنځو صيغو په الف باخر کې الف دی یعنی یورخا ترخا ترخا ارخا نورخا په دې کې دوه قوانین جاری شوي دي. یو په دې کې د یدعا تدعا والا قانون جاری شوی دی ځکه چې وو واقع شوی دی په سلورم ځای باندې ځکه چې د دې اصل وو یورخو ترخو ترخو ارخو نورخو. نو د یدعا تدعا قانون د وجه نه وو په یا سره بدل شو او بیا د قلبا قانون د وجه نه یا په الف سره بدل شو. د کمی د تثنیه صيغې دي او د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغه یعنی یورخیانی ترخیانی 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 یورخینا او ترخینا. نو په اصل کې دلته د یا په ځای باندې وو نو د یدعا تدعا قانون د وجه نه دغه وو په یا سره بدل شوی دی. کما د جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر او د واحد مؤنث حاضر صيغه ده. نو په دې کې درې قوانین جاری شوي دي یو د یدعا تدعا والا بل د قال والا او دریم په دې کې د التقاء ساکنین والا. یورخونا ترخونا په اصل کې وو یورخونا او ترخونا او ترخینا ترخینا په اصل کې دی ترخوینا ترخوینا. ټول نه لومبه مونږه د یدعا تدعا قانون د وجه نه دغه وو په یا سره بدل کو. نو موږ سره جوړ شو یورخیونا ترخیونا او ترخینا. بیا د قلبا قانون د وجه نه دغه یا په الف سره بدل شو نو یورخاونا ترخاونا او ترخاینا جوړ شو. د جمع مذکر غائب او د جمع مذکر حاضر په صيغه کې د الف او د وو په منځ کې التقاء د ساکنین راغله نو الف ته مونږه حذف کو نو یورخونا ترخونا ته جوړ شو. او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې د الف او د یا په منځ کې التقاء د ساکنین راغلی نو الف هم ته حذف کو نو ترخینا ته جوړ شو. وس راځو مونږه د صفت مشبه ته دې گردان له په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي دغه قوانین دا به کې هم مونږه جاری کوو خو دا به مونږه په توجه سره اورو ځکه چې په دې کې بعض نوي قوانین دي هغه هم جاری شوي دي. کومې لومبۍ درې صيغې دي رخیون رخیان رخیون او د دې کوم اصل لنو دا به مونږه د شریفون شریفان شریفون هغه شانتي چې هغه گردان مونږ ته یاد وي نو د دې کوم اصل له د هغې په معلومولو کې به مونږ ته اساني وي. او دلته به دا خبره مونږه یا ساتو چونکې دا د ناقصې واوي نه گردان دي نو د لام کلمې په مقابله کې به وو وي نو که په یو ځای کې یا راغلي نو مونږ ته به د دې خبرې پته لګي چې دا وو دا یا دا دو وو نه بدل شوی ده. نو رخیون رخیان رخیون دا په اصل کې دی رخیون رخیوانی رخیون د شریفون شریفانی شریفون په شان دي. نو دلته په دې درې وړو کلمو کې یا او وو دا یو ځای جمع شوي دي لومبې پکې ساکن دی لہذا دا وو دا مونږه یا کړه د سیدون قانون د وجه نه او بیا مو یا په یا کې ادغام کړو نو موږ سره جوړ شو رخیون رخیانی رخیون. رخواء رخوان رخوان د درې وړه صيغې دا په خپل اصل باندې دي په دې کې څه قوانین نه دي جاری شوي. بل صيغه رخاء او ارخاء رخاء او ارخاء د رخاء په منځ کې بیا رخیون رخین دی تدین بعد بیا ارخاء صيغه ده. نو رخاء او ارخاء په دې کې د دعاء بکاء ولا قانون هغه جاری شوی دی او د هغې خلاصه دا وه چې کله د الف زائدې نه وروستو متصلا د لام کلمې په مقابله کې حرف علت واقع وي نو دغه حرف علت دا به مونږ په یا سره بدلو. نو رخاء او ارخاء په اصل کې وو رخاون ارخاون نو دغه وو په یا سره بدل شوی دی. رخیون دا په اصل کې دی رخوون رخوون او په دې کې د دلیون والا قانون جاری شوی دی. د هغې خلاصه دا وه چې کومه جمع د فعولن په وزن باندې وي فعولن او د هغې په آخر کې دوه واونه یو ځای جمع شي نو دغه دواړه واونه یا کول او د دې نه مخکې په عین کلمه باندې چې کومه ضمه ده دغه ضمه په کسرې سره بدلول واجب دي
او د فا کلمې ضمه په کسرې سره بدلول دا جایز دي. نو رخوون دا د فعولون په وزن باندې دی، د دې په آخر کې دوه واونه جمع شوي دي، لہذا دا دوه واونه موږ په یا سره بدل کړل، بیا مو یا په یا کې مدغم کړه او په خا باندې چې کومه ضمه ده نو دا مو په کسرې سره بدل کړه، نو روخیون شو. داسې ویل هم جایز دي او دا را دا ضمه په کسرې سره بدلول هم جایز دي چې موږ یې داسې وایو ریخیون. روخین دا په اصل کې دی روخوون د شروفون په شانتي. نو په دې کې د ټولو نه لومبې د روخین والا قانون جاری شوی دی او هغه قانون دا دی چې کومه جمع په ناقص او په لفیف کې د فعولون په وزن باندې وي، چې کومه جمع په ناقص او په لفیف کې د فعولون په وزن باندې وي او د هغې د لام کلمې په مقابله کې واو وي، نو دغه واو په یا سره بدلول واجب دي او د عین کلمې دا کومه ضمه ده نو دغه په کسرې سره بدلول هم واجب دي. نو روخین دا په اصل کې روخوونو دا د فعولون په وزن باندې دی، فعولون. نو د لام کلمې په مقابله کې وو راغلی، نو د دې قانون د وجې نه دغه وو مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو روخویون. بیا د یا د وجې نه د مخکینۍ ضمه مونږ په کسرې سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو روخیون، روخیون. نو اوس که دلته مونږ وګورو نو دلته په یا باندې ضمه ده او د دې نه مخکې حرف مکسور دی، نو د یرمی ترمی قانون د وجې نه د یا نه مونږ ضمه لرې کړه، نو مونږ سره جوړ شو روخین، روخین. نو د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنینو راله، یا مو ته حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو روخین. دې تعلیل یو ځل بیا مونږ ذکر کوو. روخوون، روخین دا په اصل کې دی روخوون. نو مونږ دې لپاره قانون ذکر کو چې کومه جمع په ناقص او په لفیف کې د فعولون په وزن باندې وي، د هغې د لام کلمې په مقابله کې واو وي، نو دغه واو په یا سره بدلول دا واجب دي او د دې نه مخکې چې کومه ضمه ده هغه په کسرې سره بدلول هم واجب دي. نو روخوون کې مونږ واو په یا سره بدل کړه او د خا د ضمه مو په کسرې سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو روخیون. اوس د یرمی ترمی قانون د وجې نه د یا د ضمه دا مونږ حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو روخین. نو اوس د یا او د نون په منځ کې التقا د ساکنین وراله، یا مو ته حذف کړه، نو مونږ سره جوړ شو روخین. ارخاون ته دې ذکر مونږ وکړو چې په دې کې د دعاء بکاء والا قانون جاری شوی دی. ارخیاء او ارخیتون، د اشرفاء او د اشرفتون په وزن باندې ده، نو په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. اصل کې و ارخواء او ارخوتون، نو دعیه قانون د وجې نه دغه و په یا سره بدل شوی دی. او رخیتون، رخیتان، رخیاتون، په دې کې هم د سیدون قانون جاری شوی دی. اصل کې دی رخیوتون، رخیوتان، رخیواتون، نو د سیدون قانون د وجې نه مونږ وو یا کړه او یا مو په یا کې ادغام کړه، نو رخیتون، رخیتان، رخیاتون دا ته جوړ شو. نو حاصل دا شو چې د صفت مشبه کمې مشهور شپږ صیغې دي، رخیون، رخیان، رخیون، رخیتون، رخیتان، رخیاتون. نو په دې کې د سیدون والا قانون دا جاری شوی دی. بل صیغه ده رخایا. نو رخایا دا په اصل کې دی رخائو د شرائفو په شانتي، رخائو. نو د ټول نه لومبې په دې کې د دعیه والا قانون جاری شوی دی. وو متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی، د دې نه مخکې حرف مکسور دی، نو وو مونږ په یا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو رخائیو. نو اوس په دې کې د رخایا والا قانون جاری کیږي او دا قانون دا مونږ په لومبي ځل باندې ذکر کوو او آینده به هم دا قانون په یو دوه درې صیغو کې هم جاری کیږي. د رخایا قانون خلاصه دا ده چې کله د جمع اقصا د الف او د یا په منځ کې حمزه واقع شي، چې کله د جمع اقصا یا جمع منتهى الجموع، جمع اقصا متوي او جمع منتهى الجموع متوي، د هغې د پہچان طریقه دا ده چې لومبي دوه حرفونه به مفتوح وي او په درېیم ځای کې به الف وي. چې کله د جمع اقصا د الف
او د یا په منځ کې حمزه واقع شي نو دغه حمزه په یای مفتوحه سره بدلول واجب دي. نو راخا ایو کې چې کله مونږه د دعیه قانون جاری کو نو موږ سره جوړ شو راخا ایو. نو وسو حمزه واقع شوی ده د جمع اقصا د الف او د یا په منځ کې، لہذا تدی قانون د وجنه دغه حمزه مونږ په یای مفتوحه سره بدل کړه نو موږ سره جوړ شو راخا یایو راخا یایو. نو وس د قال باع قانون د وجنه دا دویمه یا دا مونږ په الف سره بدل کړه نو موږ سره جوړ شو رخایا رخایا. او رخیون رخیتون دا په اصل کې دی رخیون رخیوتون دا یا مشدده ده رخیون رخیوتون د شریفون او د شریفتون بشان دي. نو په دې کې د ټولو نه لومبې د دعیه قانون جاری شو و متحرک د لام کلمې په مقابله کې واقع دی تدینه مخکې حرف مکسور دی نو و مونږ په یا سره بدل کړه نو مونږ سره جوړ شو رخیون رخیتون. نو اوس په دې کې د رخیون او د رخیتون والا قانون دا جاری کیږي او هغه دا دی چې کله د تصغیر په صيغه کې درې یاګانې په داسې طریقې سره جمع شي چې لومبۍ دوه یاګانې هغه په یو بل کې مدغم وي یعنی مشدد وي او کما درېمه یا ده هغه مدغم نه وي نو تداغي درېمه یا حذف کول دا واجب دي او ضروری دي. د رخیون او د رخیتون قانون خلاصه دا ده چې کله د تصغیر په صيغه کې درې یاګانې په داسې طریقه باندې جمع شي چې لومبۍ دوه یاګانې دا په یو بل کې مدغم وي او درېمه یا مدغم نه وي نو دغه د درېمه یا حذف کول دا واجب دي. نو اوس راځو موږ دې صيغو له موږ ویل چې دا په اصل کې دی رخیون رخیوتون نو د دعیه قانون د وجنه دا مونږه وو په یا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو رخیون رخیتون. نو اوس د تصغیر په صيغه کې درې یاګانې جمع شوي لومبۍ دوه مدغم دي او دریم دا مدغم نه ده لہذا دغه یا دا مونږه حذف کړه او پاګې باندې چې کم حرکتون هغه مونږه د مخ کې یاګانو لور کو نو مونږ سره جوړ شو رخیون او رخیتون رخیون او رخیتون. نو دا درس د تاسو بار واورئ دا کم نوی قوانین دي نو چې امید ده چې دا تاسو په ذهن کې راشي. اوس راځو مونږه د اسم مفعول ګردان له مرخوون مرخوان مرخوون مرخوة مرخوتان مرخوات اصل کې دی مرخوون مرخوان مرخوون مرخوة مرخوتان مرخوات. نو د ادغام المتجانسین قانون د وجنه دو واونه یو ځای جمع شوي دي لہذا مونږ په دې کې ادغام وکړو نو مرخوون مرخوان داتې جوړ شو. مراخی مریخی مریخیه دا په اصل کې دی مراخی و مریخیون مریخیوتون. نو په دې درې ونو کې د سیدون قانون دا جاری شوی دی. اوس د لام تاکید مانون تاکید د ثقلی د معلوم گردان دی د مجهول گردان دی او د خفیفی د معلوم او د مجهول گردان دی. دلته به هم مونږ هغه خبره یاد ساتو چې مونږ د معلوم صيغه د معلوم نه جوړو د مجهول صيغه مونږ د مضارع مجهول نه جوړو. د کومو پنځو صيغو په اخر کې واو دی نو دغه واو له مونږ د فتحي حرکت ورکو چې کله په دې په اخر کې مونږ د ثقيلين یا د خفيفين ولګو. د کومو پنځو صيغو په اخر کې یا راځي دغه یا له مونږ فتحه ورکو او کچري الف راځي نو دغه الف به مونږه په یا سره بدلو او یا له مونږه فتحه ورکو. دا خو د پنځو صيغو خبره شو. کوم یو صيغې دي دا غینه به مونږه نون اعرابي غورځو او د جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کوم صيغه ده نو چې کله مونږ ته دینه نون اعرابي غورځو کته دې په اخر کې واو ماده وا دغه واو ماده به حذف کیږي او کچري واویلینو نو دغه واویلین له مونږه د ضمه حرکت ورکو او کم نو دلته اوس دا کم گردان چې مونږ وایو نو پدې کې د معلوم په صيغه کې واو ماده جوړیږي نو دغه واو ماده د به حذف کیږي او د مجهول په صيغه کې واویلین جوړیږي نو دغه واویلین له مونږه د ضمه حرکت ورکو او کم د واحد مؤنث حاضر صيغه ده
نو که په دغه کې یا ماده وا یا ماده به حذف کیږي او که یا لین او هغه به مونږه د کسرې حرکت ورکو پاتې شوي دوه صيغې د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر صيغه نو ته دې په اخر کې چې کله مونږه ته دغه خو خفیفه ناراضي چې د ثقيلي نون مونږه ولګو نو درې نونونه جمع کیږي لہذا دا غوي په منځ کې د فصل راوړلو د پاره به مونږه الف راوړو او دغه الف ته الف فاصل وای نو اوس ګردان دی لا يرخون لا يرخوان لا يرخن لا ترخون لا ترخوان لا يرخونان لا ترخون لا ترخوان لا ترخن لا ترخن لا ترخوان لا ترخونان لا ارخون لا نرخون لا يدعون لا يدعوان دا اغي ګردان پشانتی نو کدل د تاسو وګورئ کم د مضارع به کوم 50 صيغه په اخر کې وو دغه وو لمغه فتح ورکړه جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر په صيغه کې مونږه لا يرخون او لا ترخون کې واو مده حذف کړی دا او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې لا ترخن کې مونږه یا مده دا حذف کړی دا بیا دو مجهول گردان دے لا يرخين لا يرخيان لا يرخون لا ترخين لا ترخيان لا يرخينان لا ترخين لا ترخيان لا ترخون دلته دا لفظ لیکل دی خو را د پکې پرېخ ده لا ترخون لا ترخين لا ترخيان لا ترخينان لا ارخين لا نرخين د مضارع مجهول بکم 50 صيغو په اخر کې الف نو دغه الف مونږه په یا سره بدل کړی دی واغله مو فتح ور کړی دا ته جمع مذکر غائب او جمع مذکر حاضر په صيغه کې واویلین جوړې دو نو دغه واویلین لمونږه دو ضمی حرکت ور کړی دی او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې یایلین جوړې دو نو هغه لمونږه دو کسری حرکت دا ور کړی دی دا هم د لیدعین لیدعیان د گردان پشانتی دا بیا دو خفیفی گردان دی د معلوم او د مجهول باغی کې هم دغه تفصیل لی لا يرخون لا يرخون لا ترخون لا ترخون لا ترخون لا ترخين لا ارخون لا نرخون بیا دو مجهول لا يرخين لا يرخون لا ترخين لا ترخين لا ترخون لا ترخين لا ارخين لا نرخين دلته هم هغه خبره مونږه یا ساتو د لام تاکید بانون تاکید د ثقيلي او د خفيفي د معلوم او د مجهول کم گردانونه مونږه ذکر کړل هم دغه شان د گردانونه د لام امر او د لای نهي د ثقيلي او د خفيفي د معلوم او د مجهول گردانونه هم دي یعنی د معلوم گردانونه د معلوم بشانتي د مجهول گردانونه د مجهول بشانتي خو فرق دا دی چې په لای نهي کې به مونږه د لام مفتوح په ځای باندې لای نهي راوړو او په لام امر کې به مونږه د لام مفتوح په ځای باندې لام مکسور راوړو او بل خبره دا چې په لام امر کې به مونږه ته دې خبره خیال ساتو چې د معلوم د حاضر کم شپږ صيغې دي په دې باندې لام امر دا نه داخليږي وس راځو مونږه د فعل جهد معلوم او د مجهول گردان لا چې کله لم دا مونږه په مضارع باندې داخل کو نو کله 50 صيغو په اخر کې حرف علت نو هغه مونږه دغه حرف علت ته بغورځو نو دلته معلوم په صيغو کې د مضارع معلوم په صيغو کې په دغه 50 صيغو په اخر کې حرف علت واو دی نو د لم د وجه نه دغه حرف علت د بغورځي کی او د مجهول په صيغو کې حرف علت الف دی نو دغه به هم غورځيږي د و صيغو نه به نون اعرابي لري کیږي او دو صيغې هغه په خپل حالت وي نو موږ سره به د فعل جهد معلوم گردان شي لم يرخو لم يرخوا لم يرخو لم ترخو لم ترخوا لم يرخونا لم ترخو لم ترخوا لم ترخو لم ترخي لم ترخوا لم ترخونا لم ارخو او لم نرخو بیا د مجهول لم يرخى لم يرخيا لم يرخو لم ترخى لم ترخيا لم يرخينا لم ترخى لم ترخيا لم ترخو لم ترخي لم ترخيا لم ترخينا لم ارخى او لم نرخى دغه شان دي گردانونه د لام امر هم دي او د لای نهي هم دي خو مونږ بسو کو د لام په ځای باندې با لام امر راوړو او په لای نهي کې به مونږه د لام په ځای باندې لای نهي راوړو او بل دا چې د معلوم د حاضر کمی شپږ صيغې دي په هغه باندې به مونږه لام امر نه داخلو بیا د فعل نفي د معلوم او د مجهول گردانونه دي نو هغه د مضارع معلوم او د مجهول گردانونه دي خو شرط په شروع کې لا داخل شوی دا
بیا د لن ناسبه د معلوم او د مجهول ګردان دی. نو دلته د کومو 5 صيغو په اخر کې حرف علت واو دی، نو لن بدیلا نصب ورکی په معلوم کې، او هغه 5 صيغې دا دی: لن يرخو، لن ترخو، لن ترخو، لن ارخو، لن نرخو. د 2 صيغو نه نون اعرابي غورځول او په 2 صيغو کې عمل نه دی کړی. او کم د مجهول ګردان دی د لن، نو چونکې دغه 5 صيغو په اخر کې الف دی، نو په الف باندې فتحه ناراضي، نو چې څنګه د مضارع مجهول کې دغه 5 صيغې وي، نو هغه بدل تموي: لن يرخى، لن ترخى، لن ترخى، لن ارخى، لن نرخى. نور د 2 صيغو نه لن نون اعرابي غورځولې ده او په 2 صيغو کې څه عمل نه دی کړی. وس د امر حاضر معلوم ګردان دی: ارخو، ارخوا، ارخو، ارخي، ارخوا، ارخونا. د ادعو، ادعوا د هغې ګردان پشانتي. دا مونږه د مضارع معلوم د حاضر د شپږو صيغو نه جوړې کړي دي، او هغه شپږ صيغې څه دي: ترخو، ترخواني، ترخونا، ترخینا، ترخواني او ترخونا. نو په دې ټولو صيغو کې په دې شپږو وڼو کې مونږه تا علامت د مضارع وغورځاو، نو بیا را ساکن ده، نو مونږه خا ته وګتل، په خا باندې ضمه ده، نو د هغې د وجې نه مونږه حمزه وصلي په شروع کې مضموم راوړه. بیا په دې لومبۍ صيغه کې د آخر د مونږه دا و حرف علت دا غورځولی دی، نو مونږ سره جوړ شو ارخو. او په دې نورو څلورو صيغو کې مونږه نون اعرابي غورځوله، نو دغه څلورې صيغې مونږ سره شوي: ارخوا، ارخو، ارخي، ارخوا. او دا کمه اخرنۍ صيغه ده، نو هغې کې نون جمع مؤنث په خپل حالت دی، نو مونږ سره جوړ شو ارخونه. نو پوره ګردان دی مونږ سره: ارخو، ارخوا، ارخو، ارخي، ارخوا، ارخونه. اوس یې دې نه مونږه ثقیله جوړو، نو کومه لومبۍ صيغه ده، نو په دې کې به کم هغه وو حرف علت هغه به واپس راځي، او هغې له به مونږه فتحه ورکو، نو د ارخونه به شي مونږ سره ارخون. د جمع مذکر غایب او د جمع مذکر حاضر په صيغه کې چې کله د جمع مذکر حاضر په دې صيغه کې د ارخو او د واحد مؤنث حاضر په صيغه کې چې کله مونږه د ثقيلي نون لګو، نو د جمع مذکر حاضر د صيغې نه به د وو حذف شي، او د واحد مؤنث حاضر د صيغې نه به یا حذف شي، نو مونږ سره به ګردان شي د ثقيلي: ارخون، ارخوان، ارخن، ارخن، ارخوان، ارخونان. او د خفيفي به شي: ارخون، ارخن او ارخن. او دا نور ګردانونه مخکې مونږه ذکر کړل. ان شاء الله تعالی د آینده درس نه به مونږه د ناقص واوي د ثلاثي مزید فيه کم ګردانونه دي، دغه ګردانونه به شروع کوو. په هغې کې کم قوانین جاری شوي دي، نو ان شاء الله تعالی هغه قوانین هغه به هم مونږه ذکر کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.